علامه خیالي صاحب دا دې ته اشاره کوي چې دا کتاب څه ده دا لفظنم کامل ده اما ننم کامل ده په اعتبار د داوی سره کامل ده په اعتبار د دلیل کامل ده دا وایي چې ما کله ولیکل نو بیا هم ته حول تحسیني بیا وګرځي د چاپیره د تحسین د کتاب ګرځیدا مې وکړي نو بیا ورته متوجه نظر ثانی په کوم نو نظر ثانی له وجه نه د نورم شایسته کړه بل داسې چاپیره طواف ما وکړي کتاب پورا والی نه بعد چې سین میں برابر کا شین میں برابر سین معنی مسئلہ بلا دلیل سین معنی ټکی نه سکل یعنی مسئلہ بلا دلیل اشین میں برابر کا شین معنی مسئلہ مع دلیل د کشیر معنی له پاسه ټکی دا معنی چې مسئلہ بلا دلیل میں برابر کا مع دلیل میں برابر یا دا معنی چې کوم الفاظ باندې نقطه نه سین هغه برابر کو اشین میں برابر یعنی دومره کامل جوهر میں وکړ چې ټکی ټکی ته ما نظر نقطه ته نظر وکړ نظام مقصد چې کتاب بالکل کامل کتاب او بیا پسې وایي چې دا ما باچا خزانه ته الحاق وکړ خزانه معنا د باچا ول چې کوم غټ غي صندوقي هغه صندوق چې پیسې هم پرتی یا نور قیمتي شیان پکې پرتی نو دا دې ته الحاق وکړ د خپل کتاب مقصد دا چې دا باچا موږ والته دا په خپل لوی عالم نو دوه ته علما او کتابونه به شریکل دوه ته به دته به ورکول به بیغه چونکه هغه د دین سره کې خو ها بادشاہ علما او علم ته ترجیح ورکوله الدین فائد ګڼل نه دی لوجنه نور علما او کتابونه ورو ما مې د صندوق تور واچو د خپل کتاب الحاق درجه کې الحاق بعد الله لیکل مقصد دا عاجزی ته اشاره کوي چې د نور علما هم ډېر غټ علما یو حکومتي کتابونه لیکلي ا خزانه کې شو ا صندوق کې ما هم په ملحق نه دا ما ورکه کتابو مقصد مې دا و چې بادشاہ ترجیح ورکړي ادا چاپ کی ځکه مخ چې چاپونه پیسې په لګي دي بادشاہانو سره به تاسو نو دا څه وایي وحينما همت حول التحسيني دا ما مصدريه همت باندې داخله ماول په داویل المصدر ده وحين حومي حول التحسيني په وخت کستما حول التحسيني چاپیره د تحسین دی کتاب یعنی ما کستو کو چې چاپیره د تحسین دی کتاب وګرځم نورم شایسته کدا معنا چې الفاظ مقاصد ارشه برابر ورومتو اتت په همت باندې وحين رومي په وخت کستما تزین شینی وسینی شایستواله د شین دی کتاب یعنی ټکی چې په کوم لفظي اسین دی کتاب چې ټکی نه یا شین معنا مسائل مدلل اسین معنا مسائل خالی عن الدلیل الحق الى خزانه من لا مثل في الولا یعنی کتاب چې کامل ده بیا می الحاق وکړي بعضو نسخو کې ده اتحفت تحفه می پیش کړ الى خزانه من لا مثل في الولا خدا تصحیح دا غلطه ده ځکه سیله ده اله د تحفه سیله اله نه راځي یو دوه مسله ده چې تحفه خزانه ته څوک نه ورکړي تحفه خو زی عقل کا ورکی انسان ته خلق توقع ورکی خزانه له صندوقونه ته څوک توقع نه ورکی کنه نو الحق دا نسخه دا الحق تو ټیک ده اتحفظ نه ده دا الحق تو دا کتاب ما ملحق الى خزانه من لا مثل له في الله خزانه او غټ صندوق چې بچا خو ته دفتر کې پروت هغه غټ صندوق ته من هغه سړی بچا یادې لا مثل له في الله چنسته د مثل شریک فی العلا په مراتبو کې مثل شریک فی النوع ته وای مثل شریک فی الجنس ته وای چونکه نوع جنس وای بادشاہ ور سره شریک دي چې سړی د دای سړی د انسانان دي نوع جنس خو یو بل مثل شریک فی صفات ته وای دلته مراد ده چې بادشاہ مثل نشته نه شریک فی صفات نشته صفات ته بادشاہ ډېر لوړ لوړ صفات اله خزانه من خزانه صندوق ته هغه چاته لا مثل له چې مثل نشته یعنی برابر نشته ور سره د سره فی العلا په مراتبو کې چې عام مراتب دي صفات دي بادشاہ غړ غړ صفات دي بادشاہ کې کوم شجاعت تا کوم حلم دا کوم صبر دا کوم سخاوت تا دا بل څه کې نشته
وله المثل الاعلى بادشاہ پاره دا مثل ضرب مثل لوی د پاره المثل الاعلى دا یعنی د پاره مثل لوی دا ضرب مثل صاحب الاعظم صاحب منا مالک اعظم منا لوی دا صاحب اعظم دا یعنی مالک تا لوی چش مالک تا دی دفتر صاحب اعظم دا مالک لوی دا دی دفتر چې د دفتر لوی مالک خواته وزیر اعظم وای یعنی وزیر اعظم صاحب مالک ته لوی د دفتر و دستور المعظم الدفتر د غټ په خپل دفتر ده په خپل دفتر څه معنا غټ دفتر ده یعنی ټول لاندې واړو وزیران گورنران د ته رجوع کوي نو مراد صدر اعظم له المثل الاعلى لپاره مثل لوی د په خلکو کې صاحب الاعظم مالک لوی ده یعنی مالک ته دفتر لوی ده لوی مالک ده وزیر اعظم ده و دستور معنی دفتر المعظم غټ دفتر ده غټ دفتر ته رجوع کیږي په ملک کې یعنی دا ټول واړو وزیران چې دي د ته رجوع کوي یعنی صدر اعظم ده باب کعبۃ الحاجات یسوع الی کل فج عمیق ويستقبل وجوه الاعمال من كل بلد صحیح اوس دا د بچا مت کوي بچا مت خدا سکے چې دا وای باب کعبۃ الحاجات دا تشبیه بلیغه ده یو تشبیه لغوی ده تشبیه لغوی دی ته وای چې مشابه به ذکر کې او ادوات تشبیه ذکر کې لکه ته وای زید کلا صالح دا تشبیه لغوی ده لغت کې تشبیه ده لغوی چې معنی حقيقي یعنی دا په حقیقت محمول ده دې کې مجاز نشته ځکه هو مشابه ذکر ده مشابه به ذکر ده وجه دې شی به ذکر ده نو مشابه خپل معنی زید دي کې ادعا نشته اسد خپل معنی هغه کې ادعا نشته مجاز نشته پکې نو دا تشبیه لغوی ده یعنی دا تشبیه بمعنى اللغه ولا حقیقت دا په حقیقت محمول ده دي کې مجازونه نشته ایو تشبیه بلیغوي تشبیه بلیغه چاته وایي چې ادوات تشبیه حذف کې حمل مشابهی په مشابهو کې نو حمل مشابهی په مشابهو کې دا تشبیه بلیغه ده بلیغه معنی کمال فائدہ کوي کمال فائدہ کوي حمل مشابهی په مشابه مجاز بیان است پکې بیا من باب الحقیقت تکتوې زیدون صدون زید په خپل از مراد نو زید ده صد ده خپل معنا ونه مراد حقیقت ده خو مبالغه سره ځکه حمل مشابه دی په مشابه دا څه دی زید صد ده چې حمل مشابه دی په مشابه نو حمل خو اتحاد وجودي ته وایي وایي کې تا داودي اتحاد وکړه چې زید صد سره متحد دي وذالک مبالغه دا کمال ده چې زید ته د صد ویله متحد دي کو سره چې حمل کې اتحاد زید قائم کې څه معنا ده یعنی قائم د زید په وجود موجود ده قائم د زید ولار ده نه دا ولارواله د زید په وجود موجود ده زید نه صد زید صد ده کنه نو زید خپل معنا صد خپل معنا دا حقیقت خو چې حمل مشابه دی په مشابه وکړه د دې کې مبالغه رااله مبالغه څه معنا تا داوود کمال وکړه په زید کې چې زید عین صد ده دلته دا تشبیه بلیغه ذکر کوي باب کعبۃ الحاجات دروازه دی بچا کعبۃ الحاجات دا خانه کعبه دی حاجات ده تشبیه بلیغه ده یعنی خانه کعبه مبارکه پاتا اهلیان د مکی دی حاجان سبحانه و تعالی نه حاجات غواړي دا چې دا دروازه دی بچا ختم سائلین راځي د ملک حاجات غواړي بچا نه څه غواړي کنه پیسې غواړي ونی مکه چوکي بابو کعبۃ الحاجات دروازه دی بچا عین کعبه دی حاجات دا تشبیه بلیغه سره حمل مشابهی په مشابهت نو باب نه باب مراد دی بچا کعبه نه کعبه مراد ده فعل خبره بابو کعبۃ الحاجات یتوا الی کل نو دا گویا کی ادعا وکړه ادعا د کمال وکړه چې بچا دروازه کعبه ده ادعاءن یعنی د په ادعا کې د په ذهن کې لپاره دې خبره چې بچا د خاطر ممدوح او صحیح ده یتوا الی کل فجن امین دا مدح کوي د سخاوت بچا یتوا الی کل فجن امین پر تولید الی بچا خاطر کل فجن امین الله هر ستر زور الله فج ستر توي امیق معنی زور الله چې په کومه لارې ډیر خلک دي استر یا زوري چې خلک پېږي کنه بیا زوري لاندې
فتره یې ډېر مخلوق پوجي دا کنایه ده د سخاوت ته باسانه چې بادشاہ ډېر سخی سره ده سترې لارې چې دي زورې چې ډېر مخلوق پروان لنډ سي بادشاہ ته لنډې پسا چې دي دا چې کوم مریدین چې دا رواني سایلین دغه تمنا دا دغه ځین کې قبول ای دوی چې بادشاہ ته ورتل دي چې څه مو ټول ټول شان مشترکي که پیسې مو ټول عمره کوي کنور چې عارضی مو کې چې منظوري بیا دوه خوشحالي داخله بیا دا سترې زورې لارې لری لارې دا د خلکو ته لنډې ښکاري چې مراد پوره کړي کنه چې یو ځای د مراد نه پوره کړي کلړ غونډې لارې ته بس تړای زړه کې ځکه وایي چې دا داسې بیکار انسان دا نو کور څو خدای خبر ده چې خبره و منی کوي صحیح یوت ویلې کل فجن میک لنډې نغشت سي لکه طیل ارث اولیاء کله انسان طیل ارض وسی دا نه چې دی اختیار دی خو په ځان کوی نه څه وسی دا په ځان نه څه کوی څنګه وسه یو لړا ځای دا روان دي بس دا جو غنټو لري د غنټې کې ورسېږي الله سبحانه و تعالی لنډي توي وکي نه لنډي الله سبحانه دا نه چې کنده دای ځان ته لنډي یا د په اختیار کې نه یو ته کل فجنمی نغشت چې دته هر ستر لار زوره ويستقبل وجوه الاعمال من كل بلد صحيح دا وسوي دا ټول د بادشاہ د سخاوت مدح کوي چې دا ډېر سخی سره ده ويستقبله وجوه الاعمال من كل بلد صحيح بادشاہ مخ تراجي ان د بادشاہ دربار مخ تراجي چې ته دربار د بادشاہ یو دي تراجي مخونه دی امیدونو د هر لری کلینا لری کلونا امیدونه د بادشاہ دربار ته حاضر کی گویا کې د بادشاہ کرامت اخلاق ده او د سخی سره ده ا د خلکو د په سخاوت د په کرامت باندې اعتماد ده دیو چې هغه امیدونه چې د خلکو په زړونو کې دغه نه گویا رجال جوړ دي رجال لوک سره مخونه نو دا مخونو کې استعاره تخیلیه ده اعمالو کې استعاره بالکنایه ده استقبال کې استعاره تصریحیه ده یعنی لوجد اعتماد د خلکو نه په کرامت د اخلاقو د بچا دا امیدونه د خلکو چې د پسینو کې دا داسې کر رجال قوت لوجي یعنی امید مضبوط امید پسینا کې کر رجل دومره مضبوط دي رجولیت اختیار کې دا امید لکه رجل په خپل دی ګویا دا امید په خپل روان دومره اعتماد ته د بادشاہ په مکارم الاخلاق رجل سره مخ نه دا استعاره بالکنایه رجل سره مخ لازم ده دا مخ استعاره تخیلیه ده مخ معنا دا چې دا امید څه ده دا زی بصیرت ده د بادشاہ په سخاوت کې د بادشاہ په سخاوت کې د امید بصیرت ته چې دا بالکل صحیح سره ده ويستقبل استقبال کې استعاره ترشحه ويستقبل بادشاہ مخه سره دي د دربار سره دي وجوه الاعمال مخونه د امیدونو من کل بلد صحیح هر لری کلینا صحیح معنا ډیر صحیح معنا لري باحت جان الوزارت بیامتی وحلل الاماره بقامتی دا په بادشاہ نور مکه کې باحت جان الوزارت وزارت خو یو وزارت ده تیجان جمع د تاج ده یو وزارت خو یو تاجی خدای دې ته اشاره کوي چې گویا دا د وزارت ټول اقسام لپاره جامع ده دا وزیر اعلی دا شیان چې دي دا ټول دلان دي گویا دا ټول وزارتونه ځان سره جمع کړي ونه وزارت عظما خو یو ده او یو به تاجی یو به وزارت عظمای خدای جمع را رہی دې ته اشاره ده چې دې خاطر کړي په اقسام د وزارت باحت تیجان او وزارت بیامتی فخر کی تاجونه د وزارت بهامتی د په سر کفارې باندې یعنی دا تاجونه چې د په سر د وزارت تاجونه د په سر فخر کوي دا ځنه چې سر د په تاج فخر کوي سر د په تاج فخر نه کوي بلکې تاج د په سر فخر کوي چې ګویا د بادشاہ په سر دا معنا چې بادشاہ سر له وجنه تاج ته حسن نصیب ده
دا څنګه چې تاجل لوجنا سر ته حسن نصیب ده دا نه ده دا د مبالغه بعد فخر کوي تاجل د وزارت بیامتی د فسر وحلل الامارت بکامتی جامع د امارت د په کامت قرضې چې صدرې کنه به د فوټو کله راغلی قرضې کپړې اغوستي د صدارت خپل جامه د آیا اغوستي دا چې د صدارت او د امارت خپل جامع نو د امارت چې کومې جامع دي هدایت په کامت فخر کوي چې موږ د بادشاہ په قد باندې پرتی دا څنګه چې قد فخر کوي د پجامو وحلل الامارت بکامتی جامع د امارت او د صدارت فخر کوي د په قد او قامت ولی الایاد والنعم ومربی اهل الفضل والاکرام دا د بادشاہ مته کوي ایادی والنعم ایادی جمع دی یدا مربی النعمتنا نعم من نعمتنا یا ترادف ته کوي یا ایادی والنعم ایادیو کې تخصیص تا اپنیامو کې تعمیم دا ایادی هغه نعمتونه ته وایي چې په خاص ایادی وبانه پراتی لکه یې بادشاہني غړ غټ علماء داسې ترتیب ولی الایادی د مالک ته د نعمتونو ونعم نعمتونو او مربی علی الفضل ولیکم ادا تربیت ورکې علی فضیلت چې کوم علی فضیلت خلقی په ملک کې بدمعشان نه چې تاسو سره فضیلت مرتبه ته وي والحکم حکمتونه والا خلقی حکمت معنا علم علوم وسره یو ته د تربیت ورکې صحیح